کوم خلک چې قربانۍ ته اراده لري نو د نن نه د اوس ساعت نه دی خپل نوکان او دغه رنګې خپل ویښته او د جسم نور چې کوم غیر ضروري ویښته دي د هغې کټ کول دی بند کي یعنی نه دی کټ کوي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله د ذوالحجې د میاشتې د اولنۍ 10 ورځې شروع شي یعنی ابتدا د ذوالحجې وشي نو وایي تاسو خپل ویښته خپل نوکان او د جسم نور ویښته چې دي دا مه کټ کوئ کوم خلک هغه خلک چې هغې قربانۍ ته اراده لري هغه خلک چې هغې قربانۍ ته اراده نه لري یا قرباني نه کوي نو هغې دپاره دا حکم نه دی او هغه خلک هم د دې نه مستثنا دي کوم خلک چې د هغې د جسم چې کوم ویښته دي غیر ضروري هغه دومره حد ته رسېدلي چې په هغې باندې 40 ورځې پوره کېدو والا دي نو هغې ته هم پکار دي اگر که هغه قرباني ولې نه کوي که قرباني کوي او د دې په دې ویښتو باندې د جسم چې دا کم غیر ضروري ویښته دي او په دې باندې 40 ورځې پوره شوي دي نو دې ته پکار دي چې سره د قربانۍ دی د خپل ځان صفایي وکړي دغه ویښته دې لرې کړي ځکه دا د جسم چې کوم ویښته دي غیر ضروري د انسانانو دپاره نو د دې اخیري موده اخیرنی حد دا 40 ورځې دی که چیرته 40 ورځې پې ور واوړېدلې او تا دغه ویښته لرې نه کړل نو ته ګناهګار د یاد وساته نو لهذا که چا باندې دا 40 ورځې پوره شوي دي د ویښتو د جسم چې کوم غیر ضروري ویښته دي نوکان دا بر د سر ویښته داسې پروا نه کوي نور چې کوم ویښته دي د انسان هغې طرف ته زما اشاره ده نو بیا خو تاسو کولی شئ چې دغه ویښته اول لرې کوي بیا د هغې نه پس په دغه حکم باندې عمل وکوي یا بالکل تاسو د دغې حکم نه مستثنا یې تاسو په دې کې نه راځئ خو که کوم خلک داسې دي چې د هغې 40 ورځې پرې دي پوره شوي مطلب 1 هفته 2 هفتې 3 هفتې پې اوړېدلي دي دې نه هم لږ ورپسې زیات نو هغې ته پکار دی چې بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغې حکم باندې عمل وکړي اوس نه تاسو خپل ویښته د جسم کټ کول نوکان وغیره کټ کول دا پرېږدئ تر د قربانۍ وخته پورې کله چې قرباني وکړله د هغې نه پس لاړ شئ خپل ځان پاک کوئ نوکان وغیره ویښته هر څه تاسو بیا برابرولی شئ نو د نن نه تاسو د دغې حدیث د عمل سره سره د دغې نورو خبرو هم اهتمام وکړئ الله دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي